احب الیا دا جیل رات محبوب دے دینا او په شرک مبتلائی د شرک رد نه کوي اجتماعي شرک مبتلائی په حاکمیت کې رد نه کوي وی جیل ته بلار شم تعالی کده یوسف علیہ السلام نوې چې رب السجن احب الیا مما يدعونني الیه يدعونني د قران نه راواله يدعونني ينصرونني صيغه شو جمع صيغه کا چې دا خلق حاکمان محکم قانون ترا غواړي او د شرکیات دعوت را لرا کوي نو دا غین الله ما تجل محبوب دی تا نو چې رب السجن احب الیا امام ابن تیمیه دوی جیل ته دی واچو و ان حبسی خلوه و ما يفعل اعدائي بي زما دشمنان به ما سره سکی فان قتل شهادت کوم وجنی نو شهادت پر اثر شي میلاو شي او کمی چرته کې وای نه حبسی خلوتن او کمی جیل ته کې نو الله محبوب سره وزن لشم دا غرض ما ته چته ملاویږي بار خو یو بیان دی او درس دی او دادی او هغه دی زه محبوب ته ځان لنه شومنو زه به ځان لته کمنو محبوب سره څه شمه ځان لشم ان حبسی خلوتن او کچرته می وشړی کچرته می جلاوطن کی نو دا هجرت انداز ما څه شه هجرت ته وی بیا به هجرت کوم دا زما هجرت شي وی زما خو ار یو قدم نه کې په طرف ته تا دا نو ویل چې رب سجن احب الیا د جیل د يرنه چې کمنو مسله نشي بیانولې دا الله رب العزت د توحید مسله او جیل د دې نه چې سړیا هیڅ دې نه چې دا الله د توحید مسله په دې باندې په اس قانون کې پابندي نشته پای کې پابندي نشته او د الله د قانون مسله دا د پاکستان د آئین مسله ده سړیا آئی کې ویلي دي چې موږ به چې کمنو زمون قانون به اسلامي وي موږ له داسې مملکت پکار دی دا د پاکستان د نظریه مسله ده پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا لا حاکم الا اللہ نو لا الہ الا اللہ ہوا ہے کنا دا نظریه د پاکستان خدمت خو کا د پاکستان و تشخص د پاکستان وجود په اسلام باندې دی چې پاکستان کې اسلام نه اسلام شته نه دا جدا کړل اسلام په نظریه باندې دی دا د آئین خدمت ته دا د خاور خدمت ته دا د انسان خدمت ته دا د مسلمان خدمت ته هیڅوک تم په دې مسله نه چلته کوي اصل دې زړه کې کوتري ناس سړیا ستابه د حاکمانو سګو باندې ولدي د الله د توحید دشمنان دي چې د الله په توحید باندې تا چې کم نه چلته کوي کم یې د توحید د وجه نه چلته کو تو خیمات ته شاګه د الله د قانون مسله کړي او چلته شوی چې د الله رب العزت د قانون مسله او بیان کړي چلته شوی دی ادا ټول مخبري چې کمندونو دار د چې قانون مسلې کړي راغې نه ډکې دي ادا جیلونه د دین ډکتي چې د قانون مسلې کړي دي په ورشه جیلونو کې زناکار نه دي پراته غلاګر نه دي پراته په غلا باندې او په زنا باندې خلک جیل ته ځي او ته د الله په دین باندې جیل ته نه ځي دومره سوچته ونکو رب السجن احب الیا سمره بجیل ته کی دی عالمان دی بیان شروع کی سمره بجیل ته کی والله کدومره ډوډۍ دې سره یې دی لور کی قسم نه چې دالو باندې مجبور شي بیا اټول برابرې دي خو ایمان په چا کې نشته چې بیان کینو بیان وکا الله رب العزت د وحدانیت مسله بیان کا خلق د حاکمیت په مسله باندې پویا کا ندی پویا پی د خلقو مزغو کې اوردا شته نه چې حاکمیت هم د الله صفت ده د خلقو مزغو کې اوردا شته نه چې اسلام چې کمنو حکومت ده هغه وی اسلام صرف مذهب ده دا صرف د موزنوم دی وی د اسلام حقیقت خلقو ته بیان کا رب سجن احب الیا مما يدعونني الیه ورب میں السجن احب الیا جیل چې کمنو محبوب ده ماتا امام ابو حنیفه جیل امام ابن تیمیه رحمه الله تعالی جیل ته بوته چې جیل دروازه ولیدله نو وی ویل فاضربا بینهم بسور له باب باطنه فی الرحمه وظاهره من قبل العذاب وی دنه به رحمت ته ظاهر کې سزا ښکاری خو ماته به دنه رحمت پروت ته رب سجن احب الیا ورا مجل محبوب ده ماتا دا غنا یدوننی لئی چې دای چې کمنو را غواړي ما غیتا و الا تصرفانی کیداون او کته چرتا وانړای مالرا ما وانړای زمانہ کیداون تدبیر او فرض دی حسب الینا نو مایل شم دیتا واکم من الجاهلین او شبت شمبه کمندنو دنا پویو نا جاهلانو فاستجاب له ربون قبول تیا کړل رب دد
فصرف عنه كيدهن وعرض دين تدبير دي انه هو السميع العليم یقینا غالله اوریدون